السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. نننۍ ویډیو زمونږه د معدې په باره کې ده. ډیرو ملګرو مونږ ته کمنټس وکړه چې دغه شان قاري صاحب مونږ ته د معدې ډیر زیات تکلیف دی. نو عرض درته کومه چې د خپلو جسمونو ډیر زیات خیال ساتئ، ځکه په دنیا کې خو صرف یو خپل ځان دی، نو بل خو څوک نشته، ځکه دا دنیا ډیر ارماني ده. الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو صحت ته چې کم دی خیر کړي. الله جل جلاله دې هر مؤمن مسلمان چې چاته هر قسم بیماری وي، هر قسم مسله وي، الله پاکه دې په خپل قدرت سره هغې له صحت ورکړي. نو ویډیو را سره ګورئ جي، د هغې نه مخکې دوه خبرې کول غواړم. معذرت غواړم چا چې زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هغې خدمت کې دا عرض دی چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ته به په دې کې بهترین وظایف او اصلاحي بیانات په تاسو ته په دې کې ملاویږي. نو ویډیو را سره ګورئ چې د انسان چې د معدې هر قسم تکلیف وي، ان شاء الله دا تاسو ته یو داسې وظیفه خیم، دا قرآني عمل دی چې ان شاء الله د الله په حکم سره تاسو به د دې سره ان شاء الله الله جل جلاله به تاسو ته صحت درکوي. نو ځکه په دنیا کې خو صرف یو خپل ځان دی، او بیا په ځان کې چې کوم دی د انسان په جسم کې دا معده یو مرکز دی چې کله د یو انسان معده خراب وي نو دا ټول خراب شي. نو د معدې ډیر او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ جی، بیا د خپل جسم ډیر خیال ساتئ. او یا الله پاکه څومره چې دا بیماران وي په دې ملک پاکستان کې بلکې تمام امت مسلمه کې چې څومره بیماران دي، الله پاکه ته ورله صحت کامله ورکړي، چې خپل ذکرونه کوي، خپل عبادتونه کوي، الله پاکه ته ورله صحت ورکړي. نو ویډیو را سره پوره وګورئ جی، خو ویډیو پوره ګورئ. اکثریت بیا خلک وایي قاري صاحب مونږ ته واتساپ کې ووایه، یا اکثر خلک میسج کوي قاري صاحب په دې میسج کې اوس راته دا ولیکه. نو د دې مین وجه همداره تاسو پوره ویډیو ونه ګورئ، اخوا دې خواته لاړ شئ، مخکې وروسته کوي ویډیو، امین مقصد ستاسو نه پاتې شي. نو ویډیو چې کله هم ګورئ زمونږ، نو دا پوره ویډیو ګورئ، ستاسو به ډېره پیدا کېږي. صحیح ده جي، مونږ به هم نه پازابېږو، تاسو به هم نه پازابېږئ. نو ویډیو را سره پوره ګورئ جي. د چا چې د معدې هر قسم تکلیف وي، دا یو قرآني عمل دی، دا نورو ملګرو ته هم ورشیر کوي، ستاسو او پکې هم ثواب کېږي، ځکه چې یو مؤمن مسلمان ستاسو د وجې تاسو یو ویډیو شیر کړي او مونږ کړي، مونږ ته الله اجر راکوي. خو که دا بل چا شیر کړل هغې ته به هم الله اجر ورکوي چې ستاسو د وجې یو مؤمن مسلمان ته تکلیف و او هغه چې کم دی ختم شو ستاسو د یو شیر د وجې، تاسو چاته دا وظیفه وښودله. نو که شیر کوئ نه خیر دی، خلکو ته داسې ووایو یاره قاري صاحب دغه شان یو وظیفه مونږه کتلې وه د قاري صاحب او هغه دا خبره کړې وه، نو ستاسو به هم پکې اجر او ثواب، ځکه یو مؤمن مسلمان ته صحت ملاو شي. نو ویډیو را سره ګورئ جي. نو که یو سړی وایي چې زما د معدې مسله ده، او نن سبا که وګورو د معدې دا مسله ډیره زیاته عام شوې، نو د دې لپاره اسان عمل او قرآني عمل دی، ځکه دا د قرآن مجید صورت دی. نو الله جل جلاله فرمای شفاء للناس، دا د لو د خلکو د پاره چې کوم دی وایي په دې کې شفا ده. نو دا څوک چې د معدې څومره بیماران وي، نو دا عمل به څه کوي، دا عمل چې کله وکړي 7 ورځو پورې ان شاء الله دا اوبه څکي، الله جل جلاله به په 7 دن کې دنه دنه په 7 ورځو کې دنه دنه به د معدې چې هر قسم مسله وي هغه به الله ختموي. نو ویډیو څه ده او هغه وظیفه دا ده چې اول به درود شریف ووایي 15 پیرې، 5 مرتبه درود مبارک په ووایي. اوس که چاله هر یو درود شریف ورځي، خو دا درود ابراهیمي هر سړي له ورځي، ځکه دا په مونځ کې وایي، نو د مونځ هم ډېر خیال ساتئ جي. او بله خبره دا په مونځ کې چې کوم درود شریف دی دغه ووایئ، دغه ډېر بهتره ده، درود ابراهیمی دی. نو 15 ځله به ترې مخکې ووایي او 15 ځله وروستو، او منځ کې به دا صورت ووایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. دا صورت چې کوم دی دا په 13مه سپاره کې دی، په اخرني پاو کې دی. نو دا چې څوک ووایي 10 پیرې 10 مرتبه به دا ووایي، او بیا به پې اوبه دم کې شف به پې وکړي په هغه اوبو، او دغه اوبه به 7 ورځو پورې استعمال کړي. خو دغه اوبو سره به داسې کې چې د ورځې به ترې کم از کم 3 پیرې 3 بار به ترې لازمي اوبه څکي. 7 ورځو پورې دا عمل وکړه، ان شاء الله د الله په حکم سره ستاسو چې د معدې هر قسم بیماری وي الله جل جلاله به ستاسو د معدې بیماری دا ختموي. نو د خپل صحت د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، الله هم خوشحاله ساته.